ای هغه انسانه چې ته هم د خاورو بسترې ته رابلل کېږې، ته اوس په خپل ګریوان کې وګوره، فکر وکړه هغه کسان چې نن یا پرون تا په یو ځنګل یا بایبان کې یوازې پرېښودل او تر خاورو دې لاندې کړل، ته ځینې راغلې نو پر تا باندې هم دا ورځ رارسېږي. هغه به څرنګه په یو مجلسو کې ناست وو او په زوره به خندل او په خلکو به یې رخشندونه وهل، نن هغه هم په قبر کې خاموشه پراته دي. هغه به څرنګه د دنیا په خوندونو او آرامو کې مشغوله وو، نن په خاورو کې پراته دي. څرنګه دوی مرګ هیر کړی وو، نن د هغه شکاري مرګ ګوله جوړ سو. څرنګه د ځوانۍ مستی او غرور په نشه کې وو، نن د هغه د پوښتنې والا هم هېڅوک نسته. څرنګه د دنیا په معاملو کې هر وخت مشغوله وو چې شپه او ورځ سهار او ماښام به یې هېڅ صبر او سکون نه وو، نن یې پښې او لاسونه جلا جلا پراته دي. هغه غوږونه چې غزلې او سروزونه به یې اورېدل او د الله جل جلاله د دین د خبرو اورېدلو ته تیار نه وو، نن هغه هم جلا جلا پراته دي. او هغه سترګې چې تلویزونه او نامحرمو ته به یې کتل او هېڅ فرصت یې نه درلودو چې حق ته وګوري یا حق لار وویني، نن جلا جلا پرتې دي. هغه ژبه چې په دې به یې پان، سګرېټ، درواغ، غیبتونه نشه کوله او د خلکو خطا ایستل به یې کول، نن په هغو پورې چینجان نشتې دي. هغه بدن چې همیشه به بې غسله نه پرېښوی او په قسم قسم خوشبویان به یې لګولې او د ځان سینګار او ښایست به یې مقصد ګرځولی و، نن په هغه کې چینجي ګرځي، هغه بدن کې چینجي ګرځي او په کمه خوله چې به یې په زوره خندل، نن هغه ګنډوله او د هغې غاښونه یو یو لوېدلي دي. قسم قسم تدبیرونه به یې په خپل فکر سره جوړول او د کلونو کلونو سوچونه به یې وهل او د ډېر وخت انتظام به یې په سوچونو جوړوی او دې ته نه کتل چې مرګ زما په سر ولاړ ده، یو ورځ نه یو ورځ به مرم، چې نه به دا نرمې بسترې وي، نه به داسې لیدل او کتل او اورېدل وي، بلکې د خاورو بستره به وي. ولې تا داسې نه دي اورېدلي او که دې نه دي لیدلي؟ نو په یاد ولره ای غافله، ای انسانه چې دا حالات پر تا هم راتلونکي ده. نن دومره انتظامات کوې او اوږده اوږده تدبیرونه او فکر کې ګرځوې او سبا ورځ باندې خبر نه یې چې څه پېښېږي، چیرې ستا فکر، تدبیرونه او چیرې د تقدیر کارونه، څه خبرې چې سبا به تر کوم پاڼ لاندې پروت یې. نو راسئ مسلمانه چې الله ته توبه وباسو، مرګ په یاد کو، د قبر عذاب په یاد کو او ورځ د محشر په یاد کو چې ما او تا سره به حساب کتاب کېږي او ما او تا ته به هم مرګ راځي. ما او تا خپل نازولي خپل مور و پلار یا قریبان یا اولاد یا ورونه په دې خپل لاس شخ کړي دي. ما او تا ولې دا فکر نه کوو چې ما او تا خپل نازولي په داسې یو تور غار کې پرېښي دي او سربیره مې ډېره خاورو باندې اړولې ده او هغه اوس موږ تاسې یادوم نه، نو داسې به پر ما او تا هم دا ورځ راځي، ما او تا به هم دا قبر ته ورځو، حساب کتاب سته، ولې دا فکر او سوچ نه کوو؟ راسې الله ته په اخلاص سره توبه وباسو، الله ته وژاړو، الله غفور رحیم ده، الله تر مور و پلار مهربانه ده چې هر څونه ګناهونه دې کړي وي، راسه الله ته توبه وباسو، الله توبه قبول کوونکی ده، الله بخش کوونکی ده، الله غفور رحیم ده.